په دې کې بیا دا مسله ده چې دسي حرام خور انسان چې دغه پیسې ټول حرام دي یقیني معلومه ده د ځان سره شریکول څنګه یو ساروی دی ټول یو وجود دی دا به وو حسي شپږ پنځه داسې حسي دي او دا یو سره به دې داخل شو زموږ سره په ټل کې چې دا پیسې د یقینا حرام دي نو دې چې واضح یو خاص بدګماني کوي یا دا نور کاروبارونه شته بعضی به دې شکمن کاروبارونه خو حلالي پیسې وسره مشتا نو بیا باقي گزاره پکار او که بالکل دا پیسې مکمل چولټ حرام کاروبار حرام دی سودی کاروبار دی نور دی داسې نو بیا د دې انسان نزان ساتل پکار دي دا ځان سره پرې خوندنه دي پکار ځکه شریعت دا موږ ته بیان کړی چې دا شی قبليږي دا ځنه نه قبليږي حدیث صحیح مسلم کې راغلی چې ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین یقینا الله رب العالمین مؤمنانو ته حکم کړی دا هغه خبرې چې پیغمبرانو ته کړی په سورۃ المؤمنون کې پیغمبرانو ته ویلي ایو الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو حلال او پاک څه نه خورئ نیک اعمال کوئ او مؤمنانو ته ویلي یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د سلسله ذکر وکړ چې سفر په دوران کې د وختیم ببر دی وجود ټول بدلو باندې ښاد تسړي په تر سره خو خوراک حرام ده اسکا حرام ده لباس حرام ده او الله نه دعاګانې غواړي سوالونه کوي یا رب یا رب یا الله زما دا کارو کیا وکي نو واقعي چې ترس قابل ده لیکن شی حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې فرمایي فان استجاب لذلك د دې سړي دعا به قبول شي علماء دې سړي عبادت په حرام سره کم کیږي هغه نه قبول دا قرباني دا قبليږي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا دا حدیث کې راځي اول سر کې دا یقینا الله پاک دی نه قبلې مگر پاک او حلال شي بیا رسول الله باقي حدیث ما کوم بیان کړه نو دا ذکر ځان سره پرې خوذل چې دا غو شی قبليږي نه حرام باندې خپل حساب دا په ګناه په کار کې دا سره تعاون کولی راځه زم سره زیشتا الله فرمای ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا یو بل سره تاسو د ګناه د ظلم زیاتی په کار کې مدد تعاون مکو دا سره به دې مدد کوو چې ځان سره پرې خو حرام کار کوي ناروا کار دغه ته خیال وکړ او بیا دې نه غټه خبره د عقیده مسله مسله شرک کوي قبر پرست باباګانو سوالونه کوي قسمه هغه ته عبادت نظرونه داغه تاوره توکي هغه سوالونه قبر پرستی بکې دا شرک عقیده ده مشرک ده لکه کس نو مکمل اجتناب وکړ ده پلیتو سره تعلق جوړول نه دي پکار لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا مگر د مؤمن سره دا ملګرتیا د غټ ملګرتیا ځان سره ټکی پرې ډېر دې خبر ته سوچ کوی پاک کار عبادت کوی او خرچه کوی نو خو پاک کول پکار او چې هغه نه لري کې ربه ته لري شه خلک وایي چې غل نه تختمل دی وته پیسې به باندې زیات راشي بس خیر دی خو یو اکثر بزان لوا ګډ دی چيله دی او هغه قرباني بالکل په اطمینان سره په یخ ځړه سره وستا عبادت وشي خوشاله به هیڅ خلکو سره بیا یو ځکه دل دی پکار کله چې چا خراب دا یو عبادت قبليږي یو عبادت قبليږي نه شرک چې په کوم انسان کې دا یو حرکت د عبادت دا قبليږي دی وجه باندې ضرورت شوی ته ځان سره پرې کېږي نه سره تعاون کول شي اب کې یو خبره شو چې په دې مناسبت مې چې دا ساروی به دا حلال وي جایز به استخپل وي